بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم واسق شیرازی. نن بیا د بٹگرام په یو لویه مسله باندې موږ بیا تاسو ته مخاطب یو. دغه مسله کې موږ سره نن داسې یو میلمه دی چې هغه ته د ډېر تھریټس دي، ډېرې مسلې دي هغې ته، او مسلو کې اهم مسله د هغه دا ده چې د هغه فیملی چې د هغه عمر ډېر کرایسس کې ده، د هغه فیملی ته انتهایی نقصانونه رسېدلي دي او د هغې رور چې کوم دی هغه هم پکې شهید شوی دی. دغه پوره واقعه، دغه پوره قصه دا به موږ پوښتنه کوو د دغه میلمه نه چې آیا هغه خپل په الفاظو کې خپلې په خولې نه موږ ته ووایي چې د سره کومه مسله ده، اوس ورته څومره تھریټس دي، دا تھریټس څوک ورکوي، دا پریشاني هغه ته څوک جوړوي، د هغه فیملی چا ونه کړه، هغه ته چا دا مسلې وردولي، د دې تمام سوالونو تپوسونه به هغې نه کوو او هغه مسله چې هغه زه خپل په الفاظو کې نشم بیانولی. بهرحال زه به د هغې نه پوښتنه کوم او تاسو سره به هغې دا مسله شیر کوي چې دا کومه مسله دلته آیا په بټګرام کې دا مسلې نورو ډېرو خلکو ته هم موجود دي. بهرحال دې سره موږ ډسکس کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه ملګریا، نوم دې څه دی او د کوم ځای؟ زما نوم حبیب الرحمن دی او زه مټې لیلیشنګ پاتې کېدو والا وم، ضلع بټګرام سره تعلق لرم. ما ورور شهید کړی دی، په تیزاب پې توی کړي دي. څنګه شهید کړلی؟ چا شهید کړلی؟ څوک و؟ کراچۍ کې زما تره دی احسان الله نوم باندې. ٹھیک ہے. او دا وړکي اختر کې تللی و، هغو کور ته برخې وړې وه او هغو هلته ونیته او تیزاب پې واړولو او بیا ما ته اطلاع راکړه چې دا موټرسایکل اکسیډنټ شوی دی او ته په ایمرجنسۍ کې راځه، دی ډېر سیریس دی. صحیح. زه دې ځای نه یوازې لاړم کراچۍ ته او هلته مې وکته دا سوی و، نو ما دا اکسیډنټ خو نه دی جي، دا خو سوی دی. تره ته مې وویې احسان الله ته، ما ته ووایي او دا سوی دی او ته دې نه تپوس وکړه دا څه چل شوی دی. کله چې رور نه ما معلومات کوم نو رور د ما لاس باندې دباو واچو چې زه دو سره خبرې نشم کولی. دومره یارولی او دومره پریشر کې و چې هغه ټول په مخ کې ما سره خبرې ونه کړې. تره ما ته وایي راځه چې ځو کور کې به زه تا ته خبره کوم. کله چې زه کور ته ورسېدم نو ما ته زما تره ووایي چې دا قرآن پاک دی او په دې باندې لاس کېږده، ته به کلي کې چا ته هم نه وایې او ایف آی آر به هم نه کوې او که کوې نو ستا به هم دغه انجامي. هغې نه بعد ما ته دا خبره وکړه چې دا زما لور سېزلی دی او نور پکې څوک نشته. بهرحال هغه ځای نه زما تره دا خبره وکړه چې دا ویسی کلي ته او کلي مشران به کیني او دی به بیان وکړي او دی مړ دی، دی خښ کوي. خپل ګاډی راکړو، خپل 2 کسان یې راکړل، ما سره یو ځای راغله په تر پنجاب کې. هغو چې ګاډی ودرو ما خپل ورور ته وایي ما یو ستا الله اوري یو زه اورم او ما ته هغه خبره وکړه ستا د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي چې تا سره څه شوي دي. ما ته یې ووایي چې یو زما تره زوی کم زما اوښی و هغه هم ما باندې خښتې ګزارونه کړي دي. زما ورور دا خبره وکړه او کم چې بل زما تره زوی دی ادرؤف زوی سراج ول دی ادرؤف، دی هم زما په ګیلاس کې را کړي دي، ما باندې څکولي دي، زما دننه مری سوې ده او جینۍ ما باندې تیزاب په جګ باندې اړولي دي. د دوی په کور کې دا کار ما سره شوی دی. بیا هغه ځای نه بیا هم هغه ګاډي کې موږ کېناستو، مجبوري وه. تر کلکار چړۍ پورې رالو، کوم کلکار چړۍ اسلام آباد نه لږ 100 کیلومیټر وروستو ده. په دې ځای کې ما تره زوی باندې اواز وکړو چې ما به 26 نمبر سټاپ باندې کوځئ، موږ به کلي ته نه ځو، زه خپل ورور هسپتال ته بیم. ما ته غټه خبره دا وکړه مخې نه چې ته خو کراچۍ کې بل شانتې وې او دلته بدل شوې. ما زه خپل د رور علاج کول غواړم. غټه کراچۍ غټ هسپتالونه خو تاسو پرېښودل، اوس زه اسلام آباد د پنډۍ هسپتال ته دا بیم. نو دو بیا هغه ځای نه وایي چې ته بدل شوې، نو دې کې ما وایي ګاډی ودروئ که نه ودروئ نو ما لاس نه څه کېږي، زه به کوم موټر وی منې نور څه نه سټیرنګ به تاوم، ځان به خوږوم، تاسو به خوږوم. دې یارې نه دو 26 نمبر پل لاندې ګاډی ودرول دی، زما رول بل ګاډي ته اچول دی، دو تښتېدل دي. بیا ایف آی آر هر څه کاغذونه اسپتال ټول تښتولي وو. ما اسپتال ته بوتو، اسپتال کې نه اخېسته، وایي ایف آی آر راوله، موږ به مریض اخلو. ما دو ته ټلیفون وکړو چې دا ایف آی آر راولی چې دا زما رور اسپتال کې والي. دوی موږ نه راځو، موږ ستړي وو، موږ نشو راتلی. بیا ولی فیملی ته ما راویستو، اسلام آباد نه ولی فیملی پنډۍ کې دا هلته راویستو، هغه واخېسته. 2 نیمې میاشتې په اسپتال کې و. هغې ما سره ویډیو ریکارډینګ موجود دی، کوم چې هغې خولې بیان دی. دا واقعه چې ما سره په کراچۍ کې شوې ده او بیا هغې نه بعد 2 نیمې میاشتې نه بعد وفات شو. راویسته موږ کلي کې خښ که جنازې کې مې دا آواز وکړو چې زما تره به زما جنازې نه راځي. په جبرن 4 کسان راغلي دي، جنازه یې کړې ده. زه خلکو نیولی وم، ما نه پرېښودو.
هغې نه بعد بیا ما خپله کډه د خپل د غریبۍ د لاسه زما واړه واړه بچي دي مور پلار مې دي زه تښتېدم ولې ما ته ځان خطره وه هغه رالل ماله په کور کې دا دمکي راکړه که ته لاړې نو هغې منې 1 لیټر لګېدلي په تا به 4 لیټره به لګي دا خبره شوې ده جي نن رالم بټګرام ضلع ته ډي پي او صاحب له مې درخواست ورکړو چې ما ته دا خطره ده ما ته دا مسله ده د دې ما سره هیلپ وکړئ دا زموږ د ضلع افسران یې هغو درخواست اخیستی دی زما هغو ته بیا اپیل دی چې دا موږ سره د انصاف وشي موږ ډېر غریب خلک یو موږ هېڅ هم نشو کولی دا خبره شوې ده جي تاسو کله چې حبیب الرحمن خپل ستړی او خپل غم چې دی فریاد چې هغه ستاسو مخکې بیان کړ خپل فریاد کې هغې دا خبره وکړه چې د دې رور په اسلام آباد کې یو ډیپو کې کار کوه د دوی یو د تره زوی و چې هغې سره رشته وه هغه رشتې تقریبا 6-8 کاله شوي وو چې دغه رشته شوې وه کویدن شوې وه لیکن واده نه وشي ځکه چې هغه د دوی سمې ورته نو دغې نه وروستو چې دی خپل د رور ته وویل چې ته لاړ چې خپل د رسخر کور ته څه برخه د اختر دپاره ویسه کله چې د دې د رور چې دی کراچۍ ته لاړو هلته کې برخه ویړه نو بیا دې ته دا پته نه وه د شپې ټایم څه چل شوی دی چې دغه کومه جینۍ والا غوښتې وه دغه جینۍ چې دی کیمیکل راوړي دي او دومره سخت کیمیکل چې هغه د هغه نه بالکل غوښې جدا کړې وي هغه تصویران تاسو وکتله نو تاسو ته بیا روټۍ ته زړه نه کېږي داسې کیمیکل چې هغه په سر باندې واړوله او بیا یې دغه ځینې اوچت کو بار ګلی دی غوځار که بیا یې دا یو افوا پیلا وکړه چې یار دا ډاکوانو چې دی هغه وسېځو رامنامله وکړه دغه وکړو بیا یې کور ته بوتو نو بیا د هغې نه بعد چې دی دا د هغې رور دی دلته نه لړ کراچۍ ته او هلته چې معلومات وکړو نو دته پوره اندازه ولګېدله چې یار زموږ دا رور چې دی دا سوی دی او دا یې کیمیکل سره سېځلی دی نو هلته اسپتال کې عارضي طور باندې علاج یې شروع کړو دغه علاج سلسله کې چې مزید تفصیل تاسو سره دوی خبرې کړي دي نو بیا یې دلته کې راوي شو او دلته کې اوس دته نور مزید هم تھریټس چې دي هغه موجود دي چې آیا د خپل زندګي هم نشي بچاولی خپل د زندګي دفاع نشي کولی دغسې خپل د رور د زندګۍ دفاع د ونه کړه نو نور هم دته ډېرې مسلې دي او د دې لپاره د ملک د حکام نه چې بھرپور مطالبه کوي او د حکام ته دا ریکویسټ کوي چې زما زندګۍ ته چې کوم خطرات دي لہٰذا ما ته سیکورټي فراهم کوي ما ته داسې ځای راکوي چې زما څه قسم لا جاني او مالي نقصان ونه شي د دغه حوالې سره دې پروګرام کې نن خپلې خبرې موږ سره منشن کړي